بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپور کیمرامین را سره یاسر خان دی. کتونکو په چلغزي بابا او جبه کې دلته ډېره زیاته آبادي ده. دا زمونږ دویم فوډ پیکج دی چې هلته کې تقسیمو. موږ دلته کې د شپېتو کسانو لیست چې کوم دی نو هغه دغه کړو، خو په دغه شپېتو کې یو شپېته شو او یو شپېته ولې شو چې یو کس چې کوم دی وی چې یاره دا ماشوم دی او دا یتیم دی، دا ماشوم دی او دا یتیم دی. دا ماشوم د دې ماشوم ورونه شته؟ نجیب دا مشرې دی جی. خویندې دي؟ او د درې خویندې دي. پلار یې کله وفات شوي؟ یاره عزیز ډېر وخت کېږي، یاره کم از کم 3 کاله به یې کېږي. په چې ستا څه نوم دی؟ ماشر. ښه، خوشحاله یې په پیکج؟ ښه. دا کتونکو دا پکې 61 شو. دا پکې موږ یو سیوا کړه چې دغه ماشوم له پکې موږ ورکړه. دا تاسو ګوره جي چې په دې کې اوچه سودا ده، په دې کې کپړې دي او په دې کې تر سبزۍ پورې لوګان او پیاز او اوبه چې کم دي نو دا موږ دې ته ورکوو. دا یو ورور دی دلته کې ولاړ دی زموږ په پیکج کې. الحمدلله یو خو د باباجي صاحب دعا ده چې دلته کې الخاج فخر کشمیر عاشق رسول محمد امین باباجي صاحب د هغوی هغه استانې هغه اثر په لاس وي که نه، نو هر ځای ته چیزونه یو خو ډېر ماحول پوره مني، خلک د شرافت یو مثال ورکوي. نو دې وخت کې چې کوم کار روان دی نو زمونږ کارکنانو ته چې کوم دی هېڅ قسمه داسې هغه دغه نشته دی، ځکه چې دې سره بیا د کارکنانو زړه مات شي. لکه دې بابا ته وګوره، دا بابا موږ سره مسلسل د سیلاب دا ولې ورځې نه لګیا دي او تر دې وخته پورې. نو رور مې ستاسو نوم دی؟ احمد علي. احمد علي. سیلاب ستاسو څومره نقصان کړی؟ بس ټول ډیمیج کړی، کوم چې سامان دی کور او غونډې خراب کړی، ټول سامان خراب کړی. او ما هوت نه پیسې راغشتې دکان په کړو، کم از کم هغه وخت بند مو بیا سودا هم هغې نه کېده. نو خراب کړی، یو ډېر خراب. ستا موبایل نمبر څه دی؟ 0313 95 88 783. دا مولانا محمد شفیق صاحب د طرف نه تا ته دونه سودا میلاو شول. خوشحاله بې که نه؟ بالکل مهرباني جي. دې نه مخکې د سوداګانې داسې راغلي؟ او جی بس چې کوم چاروړي راغلي، کار ښه روان دی. تاسو دوی سره یې که تاسو سودا میلاو شول؟ جی دوی سره ښه دوی سره یې. ښه، دا کتونکو تاسو وینئ چې دا کومو خلکو ته موږ دغه سوداګانې ورکوو. نو خو دا به درته ووایم چې چلغزي بابا او دې ځای ته چې کوم دی نو سوداګانې را روانې دي، دې ځای ته سوداګانې را روانې دي چونکې د دې خلکو زموږ نه ډېر زیات ډیمانډ و چې تاسو رانلې، تاسو داسې موږ پکې 124 یو دغه کړو، دا چې کوم دی 61 بل دی. قاري صاحب راشئ دلته کې. قاري صاحب دا دویم ډسټریبیوشن دی چې موږ په دغه علاقه کې کوو. او الحمدلله ښه په ښه تعداد سره دی کې الحمدلله سبزي مو ته پکې سیوا شو، فوډ نور هم سیوا شو، تر د پیزاره پورې سامان ته میلاو شو. نو استاد هم شکریا ادا کوو چې مستحق ځای نه راته ښایي، او د خلکو هم خصوصي شکریا ادا کوم، ډېر صبرناک دي. اوس مې د شاته ملګري ته هم وایي چې اکثر غوټه نیمه داسې پاتې چې هغه موږ بل دغه کې ورسره شامل کړو. داسې بعض ځایونو ته موږ لاړ شو چې د دې بدنظمي جوړوي. نو الحمدلله دې نه په دې شي خوشحاله یو انشاءالله کېږي، هغه به مو وله کوو. الله کریم د را روان وخت کې دې نور مصیبتونه نه وساتي. د صبر میوه خوږه مې ګوره ښه څیز میلاوي. بالکل جي، صبر دا کم چې دویم دغه مونږ خور کو دا ډېر زیات الحمدلله قیمتي هم دی او صحیح هم دی، او د دې چې کم صبر وکړو د هغې ثمره ورته میلاو شو. بالکل. او کتونکو یو کلي به هم نه پاتې کېږي. ښه، دا هم درسره واده ده چې یو کلي به هم نه پاتې کېږي. دا شفیق صاحب لږ راواله په دغه کې دا وګوره. انشاءالله چې کوم دی دې وخت کې پري میډیکل کیمپ هم لګېږي. ښه، تاسو څه واجب دا ماشوم لندا سودا خیر سره خوږي او د یتیمو ته زړه د خويندې دي مور دې موږ سره ته یې بس قسم دا وسه کیږي دا کیږي نو مستعمل موږ شپېته ورکول تا ماشوم بالکل تاسو یو شپېته کو خوشاله موږ کتونکو چې حقدار رانه یو ځای کې پاتې نشي. ګوره دا پیکج زموږ په لیست کې نو، خو دا ماشوم یتیم دی، دلم پکې چې کوم دی نو خپل پیکج ورکړو. دغه سلسله ده روانه ده. هغه وروڼه چې کوم دي نو هغه ځای کې دا بل لیست هم دی ګوره. او خو موږ ورته دا هم وایو خو دې کې پیکج کم شو نو دا مشران چې کوم دی نو دې ذمهوار دي چې پکې بل ځای کس رانه نوځي یا د لیست نه بار پکې رانه نوځي. او مراد علي صاحب چې کوم دی نو هغه به پوره نظر ساتي. مراد علي صاحب موږ سره په دغه کې دی. بچي سیلاب ستاسو څومره نقصان کړی؟ راغورځولې څو کوټې پکې راپروت دي که نه؟ کوټه بچتا. کوټه بچتا، چار دیواری راپروت ده. خوشحاله بچي. اوس
خوشاله په سودا کې دا په سامان خوشاله ها حاجی صاحب دغه صورت حال دی وینه تاسو پرامن ماحول ډیر مزیدار او چلی دا سړیم خسړی دي انتظامی میواله ډیر مزیدار دي دویم فوډ پیکج زمونږ لکه دویم دی کنه نو لکه ورکو مزید به ورکو چې دغه چاندي چلیږي ورکو به او دې کې خوښه دوی ته هر یو شی ملو شو ان شاء الله کتونکو هغه خلکو بلستونو ضرورت وو هغوی ته بلستنې او نور څیزونه ورکړل دې خلکو وی چې د خوراک دوی ته خوراک ورسوو ان شاء الله دا سلسله به مخ وړاندې بوځو موږ به دې نه مخکې ځو بل کلي ته نو زموږ سره کتونکو دغه جمعې مبارکه ورځ ده د مانځه نه مخکې دا زموږ د دریم پیکج دی چې موږ تقسیمو په مختلف ځایونو کې څه خلک موږ ته داسې ولاړ دي وروره څنګه یې ښه خیر دی اعظم خان جی اعظم خان مولانا محمد شفیق صاحب د طرف نه تاسو ته دا بالکل خیر باغ سره بالکل جواب اقدار یې ده بالکل بالکل ولې جی بالکل والی جی پټیم والی در سه والی پور ما مونږ یو له دوله جری پس ما کړو ګوپیان کړلو او ساګم کړلو دړیام کړلې وا هغه ټول پټین ورشي وی او بو والی بالکل دا تاوان ډیر کو زمون تاوان شوی دی او باقاعده راتلی شي کتی شي صحیح ده شوی او خدای خرچو ډیر راځو د ډیر څه حقدار یې بالکل جی دا رستاسو دی خبرو سره چې چا د امداد را لېږلي هغوی ته ورسره ځایو شي بالکل جی خوشحال جی اولی چې پی ټي آی والوي تصویرونه بنو باسي او په ویډیو وي هغه بعد هغه تصویر هغه ورجو باندې تصویرونه باسي سروج در کی ته وي نه مو باسي ولی دغه نه کوي مالا مال کو ان شاء الله چې کې دونه سامان پروت ته کې چې دا ته ان شاء الله بار کته شي راتلی شي هغه دله کپڑے ورکا دغه دله کپڑے ورکا دله کپڑے ورکا کپڑے د ټول کپڑے ورکا کتونکو دا برانډ دی کوم کپڑے چې دي 4000 8000 3000 باندې یو جوړه پکې داسې پکې مونږ ولیدلې بیا چې کومې چپل دي دې خلکو نه ډېرو نه چپل او دار څه چې کوم دي نو وړل شوي دي دا چې مونږ دلته کومو کسانو ته ورکړل نو دا سلسله به دلته نه ختمېږي دا به مونږ مخکې هم بوځو او دلته هم کپړې میلاو شوي ټولو ته کپړې میلاو شوي ښه دې نه علاوه نن مونږ چې کوم دي 300 خاندانونو ته صرف کپړې ورکړې 300 خاندانونو ته نن موږ صرف کپړې ورکړې او قیمتي کپړې ورکړې دا نه شي زړې نوې نوې کپړې ورکړې الله دې قبول کړي او کتونکو دې ویډیو نه مطلب دا مرام دا دی چې دا یو سړی یو کار وي چې هغه مخې ته راځي او د هغې نه پته لګي انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو اما تاسو ما ته وګوره په خپل لاس کالي دغه کې دلته کې لري پر فرض کا 50 راځي 50 د څاور هغه لار شي هغه څه وځي کومه منطقه کې خلاص ورچوي کنه نو ما ورته ان شاء الله ما چې تا ته وی کنه چې ډوبې هغه کورونو ما کار چې ته کوم دې غواړې کسان دې ته تاسو بار ودرېږئ په مزه مزه ځای وروره لږ راشه داسې بیا
जाओ